ګرانو کتونکو د بېباک رایس رضا خان شیرپو دا مهال زه په ریګي للما ټاون کې چې کوم دی په مین ګیټ باندې موجود یم. دا په 1990 کې پی ډي اے صوبایي محکمې چې کوم دی نو دا په پېښور باندې چې کله بوج شو نو دا یو ټون یې اناونس کړ. په دې کې د پولیس د شهدا دپاره د پلاټینګ اعلان شو. د بده مرغه نن 2025 دی خو پولیس شهدا ته هغه پلاټونه میلاو نه شو. ویل کېږي چې 17,000 د شهدا فیملی چې کوم دی ځان سره فایلونه په لاسو کې ګرځوي خو د هغوی خبره څوک نه اوري. دا د دې ځای د پولیس د افسرانو دپاره هم لمحه فکریه ده او دا حکومتونه پې تیر شو خو د 2002 نه پس چې کله ترهګري راله نو دا اعلان وشو او دلته کې په زرګو پولیس اهلکار چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي د دې صوبې د امن دپاره. دې شهداو سره د دې حکومتونو او د دې سیاستدانانو مینه درته ښیم او بیا د انصافیانو حکومت راغی. 14 کلن حکومت چې کله محمود خان ته دا پته ولګېده چېرې هلته کې خو د شهداو دپاره د پلاټینګ اعلان شوی دی نو د شهیدانو لپاره یو ځنګل ورکړی په زون پایو کې. بیا زون 2 چې کومه ده هغه متنازع شوی دی. دلته کې چې کوم صورتحال تاسو وینئ نو دا مین ګیټ کې زه تاسو ته وایم چې دلته کې لا پولیس شهدا ته د هغوی فیملي ته نوي پولیس اهلکاران دي هغوی ته لا پته هم نشته دی. دلته کې موږ د خلکو سره خبرې اترې وکړلې هغوی موږ ته دا وویل چې دلته کې د شهداو دپاره کوم اناونسمنټ شوی چې دا خو پرې ورکړی کېږي دې کې خو ډیل نشته دې کې خو لیندین نشته نو هغه ځای متنازع کړی او کوم ځای چې کوم د پلاټینګ دپاره دی نو هغه روان دی. چې کوم پولیس به شهید کېدو په دې قوم په دې وطن به شهید کېدو هغه ته به دلته پلاټ ورکولو نو هغه پلاټ په داسې ایریا کې دي چې نه د هغې وارثان تپوس کولی شي راتلی شي نه د هغې هېڅ هم نشته لکه هغه نه خرڅېږي نه دغه کېږي او چې کوم لوی خلک دي او دغه خلک دي هغې ته په زون 3 او 4 کې پلاټونه ورکړي شوي دي چې کوم صحیح لکه دې ته پته چې سرکار ته پته چې کوم سرمایهدار او دغه خلکو سرکاري یا ججان راله یا دغه راله هغې ته کوم چې زموږ په دې وطن باندې شهید شوی کس دی هغه ته په زون 5 کې ورکړی دی پلاټ یا زون 2 کې ورکړی دی چې هغه پېښور ډیولپمنټ اتھارټي دا هم نشي ویلی چې زه 50 سال کې ډیولپ کولی شم که نه شم کولی د هغې 34 سال وشو 34 سال کې هېڅ پرسانې حال نه دی. نو دا آیا دا چې زموږ د پولیس دا څونه سی سی پي دي آی جي دي دا څومره زموږ مشران دي دې نه موږ وایو چې تاسو د خپل د شهدا تپوس نشئ کولی د هغې د ماشومان زنانه در په در ګرځي لګیا دي هغې چې راشي دلته پراپرټو ول نه تپوس کوي چې دا پلاټ په څو خرڅېږي. په زون 3 کې پلاټ په 1 کروڑ 10 لاک 1 کروڑ 20 لاک دی د هغې په زون 5 کې په 12 لاک څوک نه اخلي. دا هغه دا پلیننګ سره دا کار شوی دی شهدا سره چې کوم ظلم او زیاتې دا پلیننګ سره شوی دی چې کوم زموږ عام ملازمین دي هغې هم سره دا چې کوم دې کې تقریبا 32-34 هزار ملازمین دي څه خو 1-2-3-5 کې ښه آباد شو چې کوم دا کمزوري ملازمینو هغې دپاره 2-5 او 1-2-5 ته لاړ هغه ملازمین. نو دا زموږ د الاحکام نه د وزیر اعلی صاحب نه ستاسو ډېره لوی دغه وکړو دا تاسو یو جهاد په دغه باندې روت یې چې د پولیس شهدا تپوس وکړو. زموږ چې څومره یونین دي اول د پولیس شهدا تپوس کوي ځکه چې د عام کس نه د شهدا زیات دغه دی ځکه چې هغه شهید شوی دی او خپل دغه له راغلی چې یاره ماشومانو ته دې بدل کې څه ناڅه پرېښه خو هغه چې واپس راله د هغې بچي د هغې زنانه د هغې کور والا چې راځي دلته در په در ګرځي. ګرانو کتونکو تاسو دغه مشرانو خبرې واورېدې یقینا چې د صوبې سره د علاقې سره مخلصه خلکه خپل حق ادا کړه. دا په کوم ځای چې زه ولاړ یم که نه دلته کې هم 4 شهیدان شوي دی. دا د دهشتګردۍ مرکز د دې خلکو د لاسه ګرځي چې دا شړکول غواړي دا بادول نه غواړي. نو نن سبا د ریګي للما لارې چې کومې دي چې ما کوم مخکې ځای وښودو للمې دي خوړونه دي لیټونه یې چې کوم دی نه کار نه کوي نو ترهګرۍ راځي او دلته کې چې کوم دی نو خلک اوسېږي.